دا هغوی نورم چې کوم دی یقین پیدا شو چې دا خو ډېر ښه سړی دی. لیکن چې کله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته نبوت میلاو شو او اعلان وته وشو چې ستا د زندګۍ هغه د آرام هغه ورځې چې کوم دی هغه ختم شوې، وست زما رسول زما پیغمبر ستا په ذمه باندې ما دا کار کېښودو، نو ته به د خلکو د چې کوم دی زما دعوت ورسوي. بیا د سختو زندگی شروع شوله، تکالیفو زندگی شروع شوله، هغه د مناسب حالات شروع شو چې هغه انسان په یو عام انسان سره وشي هغه به یې خوښ نه کي. یو موقع کې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې د دې کار لپاره چې څومره تکلیف ما ته میلاو شوی دی دومره نور انبیاء ته نه دی میلاو شوی، څومره مشقت ما اوچت کړی دی دومره مشقت نورو پیغمبرانو نه دی اوچت کړی، څومره چې ما ته دمکیانې میلاو شوي دي دومره نورو پیغمبرانو ته نه دی میلاو شوي، څومره چې د دې کار دپاره زه یرولی شوی یم دومره یره چې کوم دی په نورو پیغمبرانو باندې نه ده تېره شوې. د نبوت نه مخکې څه حالاتو او د نبوت نه وروستو بیا څه حالات جوړ شو، منځ کې څه راغی؟ دعوت راغی. دعوت